دا تامبو تاسو لیدای شئ دې کې 15 ماشومان دي 3 جینکې دي او 2 هلکان دي نو اوس بېدره پراته دي سر څه نه څوک شته نه څوک تپوس کوي نه څوک پوښتنه کوي سر دغسې پراته دي او یخنیم ده سر او دا څو بچي دي د سړي خپل بچي دا څنګه بچي دي جی سر خپل بچي دي سر 3 لوریان دي سر او 2 زامن دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکو مهربان دی قدرمندو ارباب روډ کوچي آباد ته راغلی یم قدرمندو یو ورور راته اطلاع وکړه چې دلته ماشومان دي تامبو کې پراته دي او راشه ورله نو زما مقصد هم دا زه یم چې راشم انسانیت اواز اوچت کړم او انسانیت ته راشم قدرمندو دا تامبو تاسو لیدای شئ دې کې 15 ماشومان دي 3 جینکې دي او 2 هلکان دي پلار هم دی وجه څه ده څه خبره ده چې دوی دلته پراته دي او دلته تمبو کې شپې ورځې سبا کوي السلام علیکم وعلیکم السلام وروره څنګه یې ښې خیر دی شکر دی الله ایسان ورور جانه تمبو کې ټایم تېرول د تیارې ته وګوره د شپې ته وګوره وجه څه ده یاره کور مجبوري هم ده که نه بس کور هم نشته بس دلته پراته یو بس او بېوسه یو بس یو الله هم په سر ولاړ دی بس نور څوک شته دومره څوک نشته چې تاله ځای درکړي دومره څوک نشته یار انسانیت ته مسلمانی ده بس مسلمانی خو نن سبا کم ده نو د هر سړي په خپل ځان ده که نه لکه د وړو مور د ده مور واپس شوې ده یاره داسې 250 ورځې به یې کېږي نو تا دا واړه دلته رو چېرته د کرې کوارټر کور بس دلته نه میلاویږي نو سره خپله څه کې خپله ټیکسي چلو ټیکسي چلی اوس هم چلی که نه اوس د 15 شپږ ورځې کېږي بس ټیکسي مې پرېښې ده او د وړو بچو ته بس ناست یو یار انسانیت دی دلته دومره څوک نو چې تاله لاس په لاس درکړی وي بس والله صحیح نه و دغه ځای مې ځان له والله صفا کړی و یو کمره هغه هم راپسې راغو هغه وایي دې کې موږ پلستر یې کوو بس بیا داسې راغم هغه ځای مې پرېښودو بس دلته مې ځان له کمره بس دا ځای مې برابر کړو اوس دلته پروت یم دلته پروت دویمه ورځ ده دلته دویمه ورځ مې ده دویمه ورځ ده قدرمندو داسې خلک چې وینم نو ماته بیا ډیو یونیسفري دي صاحب رایاشي یاره هغه انسانیت سره ولاړي او د انسانیت ډېر خدمت کوي یار مهمانخانه مشر یونیسفري دي زه په هغه فخر ویاړ کوم زه ورته وایم کال ورته کوم چې یونیسفري دي راشي ورله یاره ځکه چې دا هم د چا بچي دي دا واړه ګلالي د چا بچي دي قدرمندو یونیسفري ته کال ملاوم یونیسفري ته کال روان دی الله به خیر کړي ښه صحیح ده وروره یونیسفري دي صاحب ته دعاګانې کوي زموږ پولیس ډپارټمنټ ته دعاګانې کوي هغې هم راغوست ستاسو تپوس پوښتنې وکړه السلام علیکم سر السلام سر کاشف علي سوشل ورکر جی خیریت دی الحمدلله سر سر د ټاون سره یو 15 ماشومان دي او والد صاحب دی سر پراته دي تمبو لاندې پراته دي سر او د دې کور نشته کاشف علي که څنګه نو سر کور یې نشته او سویم ورځ د سر چې کور نه راوتې دي مطلب د کرې کور خو هغې ورته هم اجازت ورکړی چې یار تاسو وځئ نو اوس بېدره پراته دي سر څه نه څوک شته نه څوک تپوس کوي نه څوک پوښتنه کوي سر دغسې پراته دي او یخنیم ده سر او دا څو بچي دي د سړي خپل بچي دا څنګه بچي دي جی سر خپل بچي دي سر 3 لوریان دي سر او 2 زامن دي دا لوریانې څونه عمر دی سر یو لوري تقریبا 11 سال دی بل داسې 4-5 سال دی سر یو 2 زامن دي سر داسې 8-9 سال زامن دي سر کاشف علي دا ده چې د دې رضا شته لکه دا کنفرم ده موږ ته لکه ټیک ده هغه خو به زه انشاءالله دې ته ورکړم په ځمکه به نه پروزي نه به وده کېږي تھینک یو سر زما هم بچي دي جی سر خو دا ده چې لکه د دې دا انشورټي لکه راکړه موږ ته چې دا د ده بچي دي مو که نه خدای نه خاصه څه بل څه ونه شي دا مطلب جی سر پولیس ډپارټمنټ راغلی هغې ته رپورټ واغستو سر هغې ته انفارمیشن هر یو څیز واغستو سر پولیس ډپارټمنټ لاړو او سر ما ته تاسو رایاد شوي تاسو ټول عمر داسې بچو ته خپل بچي ویلي دي سر نو د هغې باوجود ما تاسو ته کال وکړو سر دا ټیک ده دا به زه هلته چې کوم شلټر هوم منیجر دی هغه ته به زه اوس کال وکړم جی سر دا تاسو زه خو تقریبا بچو سره راغم او نو دا تاسو هلته بوځئ ورته ځای به م ورکړي سهار ورته ناشته م وکړي صحیح ده سر بیا به وګورو چې د دې لیګل سټیټس څه دی دا به څنګه اډجسټ کوو څنګه به دغه کوو جی سر خو دې کې دا شی لږ انشور کوي چې
دا یو بیل دا ورته بچی دا زما خپل بچی دي زما بچی دي جی جی سر او چې دا د ریل خپل بچی وي خدا نه خاص تاسو خپل مستقل جوړ نشي جی جی سر اوکے سر دا سے انفارمیشن معلومات کوم سر باقاعده سر ناظم صاحب د دې موجود دی سر او انکوائری پکې ز کوم سر لکه چې دا کاشف دي چې دا سوي دا چې موږ دا څه کې سره راغلي ډیر اکثره جی جی سر په خنیت باندې کوم خدای الله دې نکي الله دې نکي چې دا څه ایشو جوړ شي نو ډیر غته مسله راته جوړ شي صحیح ده سر ډیر مننه سر خوشاله اوسئ او باقي د دې شلټر او ورکول په ځمکه بولي سمري چې حکومت دغه شانتي پناهګاه جوړې چې د خلکو لپاره جوړې کړې دي خو دا کاندي لګي شور کوي چې آیا دا د بچي دی کنه دی پتا سي عدالت کې تاسو جواز باندې کې شي وي جی جی سر هغه تاسو باقي په باندې خو نه ځم سره زمادار کړسته چې دا لګي شور کې چې دا بچي ولته ورته دافي په زرانه هم د چې مسله راته جوړ شي نو سر جی زنانه خو وفات شوی د دې چې کم مشر وسر خدا معشوم سر بالکل معشوم ور سره ده سر چې کوم معشوم دا چې ته چې 11 سال عمر جی جی سر بالکل نو الله دې کې زما بچي دي زما بچي دي جی جی سر او زما چې تاسو لپاره د معشومانو لپاره الله دې کې تر څه په دغه شته لکه چور کې چې دا د دې بچي دي او کنه اوکې سر دلته کسان را سره هم موجوده ولاړ دي سر د دې چې کوم مشران دي هغه سره هم ولاړ دي خو هغه هم دغه وی چې بالکل دا د بچي دي او بے وسه سر دلته راوسته دي د سره هو نایسی شرافي کار څو سره کړشته جی جی سر بالکل شناختی کارت هر څور سره موجوده دي سر شناختی کارت ورته شاپس کې چا په ځل ته بیا وته خبرې کوم اوکې ثانک یو سر تاسو هغه سره رابطه ساتي یو جهان مننه سر یو جهان مننه اوکې الله حافظ الله حافظ قدرمند یونس صاحب سره خبرو شو خو د دې زی مشر را سره هم موجود دی ناظم صاحب هغه سره هم یو څو خبرې کوم معلومات به کوم چې هاي انکوائری به کوم چې هاي د دې بچی دی یا نه دی مطلب هر قسمه خبر راځي یونس افریدی صاحب ډیره خبر وکړه چې اول انفارمیشن کول پکار دی معلومات کول پکار دی ناظم صاحب یو جهان مننه تاسو دې خو سیر تراشي ناظم صاحب ناظم صاحب سی گئی طبیعت لري ماشاءالله چې تاسو غونډه مشران شته او د دې بچو ته پوس پختنه کوي لکه پدی خنړه واچو ناظم صاحب د تنبولان دي پراته دي دا واړه بچي دا والد صاحب اول خو ستاسو شکریا د کوم ډیره مننه چونکې دا حق خو مونږ چې مونږ ته پوس کړو خو ماته دا اطلاع ډیر لیټ ملاو شو غالبا داسې مخامون سره زباروم نو ما چې زه په خپلم ګورم نو چې په موقع راغلم تاسو مې ولیدې او سچو سه هم راغله او تا کال کړي او دا کار خو زما و چې تاسو مې انفارم کړی وای سچو سه مې انفارم کړی او یونس افریدی صاحب سره خبرې وکړې هغه شکریا د کوم تاسو ډېر ښه خبرې وکړې او دا حقیقت دا د کور ولا تقریبا ما په خیال یو میاشت ونیمه دوه کېږي چې وفات شوې ده دا لک خپل خوري مزدوري کوله خپل ټکسي چلوله خپل ژوند تیرولو خپل بچو ته حلال رزق ګټلو نو دا حقیقت ته چې دا بس ډیر مجبور دي او نور سو اسره شتنه خو ما خدای اراده کړی و چې زه به ځان سره بوزم او کني سکرای چې کور وی سوي زما سو وسوي ز خپل وسو سره کوم په ما حق ده او نور دا حقیقت ته چې دا بچیم دي خپل بچی دي او یتیمان خو ته نشو خو یسیران دي او جا نو ان شاء الله چې ما طرف نه قسم په کېږي ز خپل طرف نه وسره کوم او نورم څوک دا دین وړاندې کمته پهلا پته لګیدلی و نو ان شاء الله دا به ما ځان سره بوتلی او اوسم زه ته تیار یم خو چونکې حکومت پاکستان او بیا خیبر پختونخوا حکومت زموږ د شلټن هاوس جوړ کړی دي او زه هم شکریا ادا کوم چې داسې بې سهاره خلکو لپاره هغه د ټول ترتیب یو جهان ناظم صاحب لګ تاسو چې دا د خپل بچی دي جی جی بالکل خپل بچی دي ناظم صاحب بالکل دی بالکل کنفرم دی بالکل دا چې کوم د والد صاحب دی دا ما سره مشوم راستر شوی دی دغه ټول خیل ز پیژنم ټول او دا دی خپل بچی دي خو چونکې ورونیم شته موریم شته پلار یو فشوی ده خو بس هر چا نن سبا نفس خبره غریبی ده نو دا خپل کوي کور کې اوسېدو ولولم چې دا د تپوس په بیام کوم او زه خو اوس په موقع راغلم تپوس به کوم تپوس کوي پښتنه کوي غریبی ده لازمي به کوم
اور چې څه وس مې وي زه به الله رضا دپاره په ما حق دی. ناظم صاحب تاسو موږ سره لاړ شئ جی دغه شنتر هوم ته چې دا ماشومان هم پرېږدو. یو جهان مننه ناظم صاحب، زه یم یاره چې دغسې خلک وي، تکړه خلک وي او دغسې ناظمان وي، نو زما به هر بچی ښه کېږي یاره، زما بچی به نه رسوا کېږي. خو بس غریبي، مجبوري او بېوسي. یو جهان مننه ناظم صاحب. څنګه یې بچی؟ ښه یم. ستا څه نوم دی؟ حسینه. بچی ولې دلته پرته یې؟ بس بېوسي م ده. غریبي ده؟ څوک داسې رانغه چې تاسو له علاج درکوم بچی؟ نه. چا هم تپوس پوښتنه ونه کړه؟ نه. خپل خپلوان ماما کاکا تره زوی تربور یو هم نه راځي. یو هم نه راځي؟ نه. څوک تپوس پوښتنه نه کوي؟ نه. ستا خو به ډېر خفه کېږي یاره. بس وکړو. بس څوک هو؟ یونس صاحب ستاسو دپاره اعلان وکړو دلته راولي، دعا خو به ورته کوئ که نه؟ ډیو یونس افریدي او بیا ناظم صاحب او بیا خیبر پښتونخوا پولیس ډېر شکریا ادا کوم چې راغله او په موقع د دې حالاتو کته. رورجانه غم به نه کې ښه، دا دنیا ده که نه، د ښه خلکو نه آباده ده. بالکل خلک شته ښه. ته لږ موبایل نمبر م ووایه، زما ډېر پښتانه خلک شته تا سره مرسته او تعاون وکړي د بچو دپاره کور جوړ کړي. 0312 32 40 999. قدرمندو چې کوم کانټیکټ نمبر دی په دې سکرین به چلیږي. خو دا بچي به نن تیاره کې شپه نه کوي، دا بچي به نن دلته تامبو لاندې شپه نه کوي، ځکه یخني ده یار، یخني ده. زما کور کې هم دغسې وړې بچی دي یاره، دغسې کشران مې دي، نو زه یم دا هم د چا بچي دي. دا بوزمه یونس افریدي. یو جهان مننه. مهمن خانې ته به یې زه بوزم او بیا به راسه ناظم صاحب هم وي. تاسو چېرته مزې ما سره اوسئ، باقاعده به دې نن شپه په سکون، په حیا، په عزت کوي او ډایرکټ چې کوم موبایل نمبر دی، کانټیکټ نمبر دی، بېوسي غریبي ده یاره، د تامبو لاندې دې شپې سبا کوي. وکړئ ورسره مرسته او تعاون، مسلماني ده یاره، انسانیت دی. چېرته مزې موږ سره اوسئ. نور خبر واشنګټن هوم کې. قدرمندو دا مهال روان یم، دا ماشومان را سره هم دي، دا والد صاحب را سره هم دی. مقصد د انسانیت دی یاره. او دوی به زه اوس بوزم مهمان خانې ته، شنټر هوم ته. یونس افریدي زه یو جهان مننه کوم، الله دې ښاد خوشحاله او کامیاب لري. او بیا د خیبر پښتونخوا پولیس یو جهان مننه کوم چې راغ انفارمیشن یې وکړو، معلومات یې وکړو. قدرمندو دا زموږ بچي دي، دا د ستاسو بچي دي. انسانیت دپاره کار کول پکار دي. خلکو ته هم ویم چې کوم خلک راوتي دي په سوشل میډیا کار کوي، نو کار وکړئ وروره. بغض کینې نفرتون نه څه نه جوړېږي، کار وکړئ روزي، داسې انسانیت ته کار وکړئ. قدرمندو بیا یو جهان مننه ناظم صاحب هم کوم چې عزیز سربراہ دی، مشر دی، چې یاره داسې بچو ته خپل بچو وي. ګاډه ناظم صاحب روغوښتو او د دې بچو ژوند به خوشحالۍ کې، سکون کې، عزت کې، چې د هر چا بچي دي، دا زموږ بچي دي. انسانیت پکار دی، د انسانیت سوچ پکار دی. او خلکو ته هم ریکویسټ کوم چې کار وکړئ، د انسانیت دپاره کار وکړئ، کار وکړئ او د داسې بچو دپاره کار وکړئ. دی په شپه کې پراتو، په تیاره کې پراتو، د دې ژوند کې به اوس نړا راځي. چېرته مزې موږ سره اوسئ، باقاعده به نور خبره شنټر هوم کې کوو. قدرمندو ګاډي کېناسته، دا به اوس رسومه. بچې خوشحاله خو شوې که نه؟ خوشحاله شوې؟ ته به اوس لاړه شي، صحیح ده. دلته خو شپه ده، تیاره ده، صحیح ده. دلته ستاسو ژوند کې نړا نشته، صحیح ده. ستاسو ژوند کې به نړا پیدا کېږي، ښه صحیح ده. دعاګانې به کوې، صحیح ده. قدرمندو دا واړه ماشومان بیا هم درته ریکویسټ کوم، دی خو به زه بوځم نن شپه، خو به شنټر هوم کې وکړي، نن شپه خو به مهمان خانه کې وکړي. خو پلیز د دې خلکو دپاره ودرېږئ، اواز اوچت کړئ دې خلکو ته چې څه ناڅه مرسته او تعاون وشي، چې د دې ژوند کې خوشحالي راشي.
وی ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی چې د انسانیت په کار شي سړی چې د بني آدم په کار شي سړی قدرمندو زموږ اواز اوچتول زموږ خپرونه کول او تاسو ته یې خل دي الحمدلله الله لاک لاک شکر دی یونس صاحب هم شکریه ادا کوم او د ناظم صاحب هم شکریه ادا کوم چې ناظم صاحب او یونس صاحب او خیبر پختونخوا پولیس هم شکریه ادا کوم چې دې بچو ته خپل بچو وي او دې راوستو مهمان خانې ته شک درهم ته قدرمندو زموږ مقصد هم دا دی د دې ټکه پوکه مایک او د دې ټکه پوکه کیمرې چې انسانیت دپاره کار وکړو الله لاک لاک شکر دی خلکو ته هم وایم چې کم خلک په میډیا راشي یو غوبل یو غوغه سټارټ کړي دي راپاسې د داسې بچو دپاره کار وکړي د داسې بېوس خلکو دپاره کار وکړي د داسې بېکورو خلکو دپاره کار وکړي قدرمندو یونس صاحب راته وویل یار دننه کیمره نه ده الاوډ نو ما دې مخ ته سټارټ واغستو مخ ته مې شروعات وکړو اینډ دې مخ ته زه ختم کړم روژانه خوشحاله ولې نه بالکل یونس صاحب ته به دعا کې ولې نه یو یونس افریدي ولې نه تاسو دپاره یو ښه قدم اوچت کړو بالکل ولې نه خیبر پختونخوا پولیس هم راغو تاسو سره څنګ په څنګ ودرېدو بالکل ودرېدو خوشحاله خو یې خوشحاله بې کوره نه یې ښه بالکل ټیک ده صحیح ده ټیک شو جی یونس افریدي غوندې خلک او ناظم صاحب غوندې خلک شته ولې په زړه څه ارمان لري وایه بس په زړه م دا ارمان ده چې بس خپل کور مې او خپل هغه مې وي بس یو الله م په سر ده بس بېوسه یو او ناچاره یو واړه بچي م دي کوروالا مې وفات شوې ده او بس دغه روکش مې ده بس دا یو څو شپې دي دلته بیا تېرې کړي او امید د ربه لرم تکړه پښتانه شته ښه تا سره به انشاءالله ودرېږي ناظم صاحب به هم خپل وس مطابق کوي موږ به هم کوشش کوو ستاسو دپاره صحیح ده ټیک ده جی خفه کېږي به نه ښه رور مې د واړه بچي دي رورجان وګوره وړه بچی ده بیا دا واړه بچي دا به چاته نه سپارې ښه نن سبا وخت ډېر زیات خراب دی نن سبا ادبار نه دي کول پکار بالکل ټیک دوه شپې تا سبا کې څنګه تېرې شوې بس مړه بس په داسې وتې وایه بس ښه تېرې شوې بس مړه تامبو کې تېرې شوې قربان ته به نه خفه کېږي او الله شته که نه بالکل صحیح ده یونس صاحب یو جهان مننه چې داسې بچو ته تا خپل بچي وي ناظم صاحب چې څومره شکریا دی ادا کمه ده ځکه چې داسې بچي راوستل او داسې بچو ته خپل بچي ویله ناظم صاحب د دې مشر سترګو کې جړا راغه او بیا چې دی وړې بچی ته وګورې ناظم صاحب دې له څه ناسه کول پکار ضرور کاشف ستا ډېره مننه الله ستاسې ځواني نصیب کړي ستاسې غني ځوانان چې دا آواز وشتئ دا خو ما خو تاسو ته وړاندې ویلو چې دا حق خو زما علاقه وه خو ډېر لیټ خبر شوم الله تا ته جزای خیر درکړي چې تا راغلی د آواز دې اوچت کو او موږ دلته راغلو نن دلته د سرکاري مهمانوي کې چې کوم دا اوس کوو حق دا و چې هلته موږ دا کړې وه خو الله دې دنیا آخرت ښایسته کړي شکریہ ادا کوم یونس افریدي ستا او د ټولو خوشحاله آباد اوسه ناظم صاحب یو جهان مننه یاره زه یم چې داسې خلک وي او داسې سربرای نو زما به هر بچی ښه وي یاره زما به هر پښتون ښه وي های داسې هر څوک کور کې بچي لري یاره داسې هر کور کې داسې بچی وي نن سبا وخت هم ډېر ظالم دی نن سبا چې ګورم زما دا کیمره به ریب شوي زیاتې شوي ظلم شوي ورشم آواز اوچت کړم د ماشومانو سره ډېر ریب زیاتې سټارټ یاره الله دې رحم وکړي دا بچی تاسو کتی شئ دا بل بچی بچی څنګه ښه هغه ځینې راغی دا دوه شپې د سبا کې بچی سخته تېرې شوې خفه وې یونس صاحب ته به دعا کوې ښه ناظم صاحب ته به دعا کوې ښه صحیح ده په زړه ستا څه ارمان دی بچې کورم جوړ شي دا ارمان تیز وایه بچې چې کورم جوړ شي دا ارمان په زړه دې دغه ارمان دی چې خپل کور دې جوړ شي خپل ځای دې شي مور وفات شوې ده ابو ته چې ګورې ژوند کې کړاخ دی الله به کوي که نه ښه بچې خپل کور صحیح ده الله به کوي ښه قدرمندو د کاشف علي مقصد هم دغه دی چې کیمره آن شوه الحمدلله کسان را سره ودرېده تکړه پښتانه را سره ودرېده خیبر پښتونخوا پولیس باندې زه فخر کوم ویاړ کوم الله دې تل خوشحاله کامیاب لري او بیا په داسې لازمانو زه فخر کوم چې دغسې تکړه خلک وي الله دې دا هم ښه ساتي قدرمندو زما مقصد هم دغه دی چې دا بچي بې کوره دي د دې بچیو څوک نو الله لاک لاک شکر دی زما دا ټکه پوکه مایک او زما دغه کیمره د داسې بچو لپاره استعمال شوه او دا راغی سرکاري مهمانخانې ته تاسو لیدی شئ قدرمندو خو دننه کیمره نه ده الاوډ یونس صاحب راته وایي بچي وي دننه کیمره نه ده الاوډ هغه به بیا یونس صاحب انشاءالله خپله دي تاسو ته ښایي هغه خپل پیج دی یونس افریدي ډیو صاحب زما هم مقصد
د انسانیت مونږ تاسو ته شو قدرمندو دا بچي رسوا کېږي که دې بچو سره اوس ونه درېدو نو د دې بچو فیوچر تباه کېږي چې کوم کانټیکټ نمبر دی دا د دې رور نمبر دی ډایرکټ په ډایرکټ دغه نمبر سره رابطه وساتئ او خپل وس مطابق چې سم کېږي دې رور سره یې وکړئ ځکه چې انسانیت دی یار انسانیت دی دعاګانې کوه ښه وروره ولې نه بالکل دعا به کې کور به کېږي ښه او انشاءالله خپل کور به دې کېږي په سکون په حیا په عزت به صحیح دی بس دغه ناظمان صاحبان او دغه یونس ډیو افریدي صاحب له او دغه مشران چې کم پولیس سربراغه دعا ښه بالکل ولې ماشومې دعا ښه صحیح ده قدرمندو دغه مشرانو ته به هم دا بچي دعاګانې کوي الله دې دغه مشران تل خوشحاله کامیاب لري الله دې ناظم صاحب ته هم ډېر عمر ورکړي او الله دې ډیو یونس افریدي صاحب له هم ډېر عمر ورکړي چې زما په یو کال باندې دې بچو ته خپل بچو وي قدرمندو کار وکړئ ټول سوشل میډیا ته ویم ټول سوشل ورکر ته ویم چې میډیا مه بدناموئ روز یاره انسانیت دپاره کار وکړئ داسې خلکو دپاره کار وکړئ چې کم خلک لګیا دي په سوشل میډیا باندې ردې بدې وایي او خاص تر ما پسې لګیا دي هغه هم زما روریان دي یار تکړه شي زه انسانیت دپاره کار کوم تاسو هم روچه شئ د انسانیت دپاره کار وکړئ راکړئ اجازت خپل کیمرامین سره چت ته په الله سپارم الله هم لره والسلام